یوه مسله ده هغه دا ده چې خودکشي څنګه ده او چې چا خودکشي وکړه بیا د ده جنازه کیږي او که نه کیږي. نو دا ما سره ابو داود شریف دی. دې جلد چې دی سنن ابي داود یو عالم په دې ابو داود شریف شرح لیکلی. د دې روایت ته 3185 نمبر. جابر بن سمره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې یو سړی بیمار شو او هغه چغې والې وی ما نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر راوړو چې د هغې ګاونډیان جاړي او هغه مړ شو. نبی علیه السلام فرمیل لا مړ نه دی. وی زه لاړم وی چې ومې کتو هغه سړی مړ نه و. وی بیا چې راغلم څه ټیم بعد بیا چغې شوې. وی ما بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته عرض وکړ. وی نبی علیه السلام وفرمیل لا مړ نه دی. په دې کې څه ټیم تیر شو وی بیا اطلاع راله. وی ما بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته رامنډه کړو چې سړی مړ شو. نبی علیه السلام وفرمایل وی څنګه مړ شو؟ وی د الله پیغمبره په آخر کې د خپلې زندګۍ نه ډېر تنګ شو نو یو نیزه تیرې راواخیست او ځان ته یې په دې ماری ومنډه او مړ شو. نبی علیه السلام وفرمایل زه د ده جنازه نه کوم تاسو یې جنازه وکړئ. نو خودکشي دومره حرامه ده چې نبی علیه السلام د یو کس د جنازې نه انکار کوي. نو په کار دا دی چې موږ او تاسو داسې ونه کړو. که چېرې بالفرض په نورو دلایلو باندې داسې معلومیږي چې جنازې کول جایز دي علما فرمایي، خو لیکن دا نبی علیه السلام د امت د عبرت دپاره داسې وکړه چې بیا داسې څوک ونه کړي. نو په کار دا دی چې نیکان علما کوم وي چې هغه هم د داسې خلقو جنازه ونه کړي، داسې بل څوک د جنازه وکړي چې خلقو سره عبرت میلاو شي چې بیا خودکشي کوي نه. الله پاک دې موږ او تاسو د خودکشۍ نه ټول بچ کړي.